بخونکی او مهربانه دی. تاسو ته به دا نه ګورتي چې کوم تاسو نه یعنی دغه په وجه باندې کېږي نو دا به ته خدای پاک معاف کړي. اوس الله پاک دا فرمایي یسألونک ماذا احل لهم، ستانه تپوس کوي اے رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم ماذا احل سسیز حلال دی لهم دیتا، قل نو تاسو تو فرمایي احل لكم طیبات، تاسو د پاره حلال دی هر هغه شی چې هغه پاک سيزونه دي. پاک سيزونه الله پاک خوښي چې تاسو بدن ته پاک سيزونه لاړ شي نو تاسو به پاکي راشي او تاسو به عبادت هم پاک وي، تاسو به هر یو شی پاک وي. او که غلاظت مو پګېړه کې حرام حلال او مردار ور سره کاږي سره نو دنه روح بم د ګندوي، د خیالات بم ګندوي، د به هر څه ګندوي. لہذا الله پاک فرمایي چې طیبات خوري، پاکیزه سيزونه خوري. او بیا وما علمتم من الجوارح، او هر هغه چې تاسو یعنی علم ورکړي وي دا غخکاری زناورونه، لکه سپیم خلق هغه اوساتی اخکاری سپی چې ورته وي یا عرش په چې هغه تا هغه له علم ورکو او علم دی ورکو او هغه سودار کو، یعنی په دې خبره باندې فیکو چې تخکار به مال وروړي خکار او هغه تعالی خکار او کی او روي وړي نو پای کې بیا شرطونه دي. مکلبین دا هغه چې تاسو دو ورکړی وي د ښکار دپاره، لکه تا یو ښکار ولیدو تا سره سپی دی او تا پوي بسم الله الرحمن الرحیم او اشاره دې ورته وکړه چې روي دي او هغه دې ور پرېښو او هغه سپي وس ور منډه کو بس دونه ورپسې وال 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 او اخر کې هغه رونیو او تاله راوړو دلته کې. اوس که په دغه وخت کې ردینه سا وتی وینو بس د باندې بسم الله تا ویلې ده او لہذا دا دغه کړی دی. خو علماء دا لیکلي دي چې که چېرې دې سپي په خپله د دې خوراک شروع کو نو دا بیا په تا حرام دی، ځکه چې دا ښکار د ځان لپاره نیولې، تا لپاره نه نیولې. دته د داسې زخمي کو چې دته غوښه وخوړه او که اسې په خوله کې زخمي شوی دی او دغه شوی دی هغه ته ډېر ټوپونه وال راوال او د کلک نیولې دی او د هغې د وجې نه زخمي شوی دی خو سلامت تاله راوړو نو بیا هغه حلال دی. او کنه دې پر لګیا شو په خپل پنجو کې ونیو او بس وروره اول اختی خو خوړو بیا ته وایي چې دا حلال دی نو دا حلال نه دی. ښه دغه شانتي د باز په باره کې چې باز چې کوم دی د باز حلال او حرام به څنګه پیژني چې باز تا دانه سودار یعنی فکرې وي چې ته ورته چې شابه دا کمتر رونیسه او کمترې پسې روان شي او بیا ورته د موازو کې چې واپس راشه او دی ورله واپس راغو کمتر یې پرېښوه دا اواز وانه وي خبرې ته غوږ کېږده او ستا ته څه پته ده چې ده واورېدو که وی ونه رېدو خو چې را نه غو نو بس د دې مطلب دا شو چې بس دا نه دی. تا ته ویلی شي چې ما ونه رېدو د انسان غوندې خو نه ده چې دروغ ووایي، که اورېدلي وي نو هغه وایي ما نه دی اورېدلی. تاسو ګورئ دې نن سبا انسانانو ته که نه ځان یې کوڼ کړي وي ته به ورته اوازونه کوې او یاره ما نه دی اورېدلی. ته به داسې سوال وکړې چې بس هغه به سړي له مارګو الټه کړي، الټه سوالونه مه کوو که نه نو هغه خو زناور دی که نه چې واوري خو دله به واپس راشي که وی ونه رېده نو بس وی ونه رېده که نه بس چې را نه غو بس دی نه دی دغه بیا هغه ښکار به نه خوري. بس دا خبره ده او که نه ښه دلته کې اوس الله پاک دا ازمایش دی اصل کې ازمایش به ته په ده باندې کې چې ته دله کله ټریننګ ورکړي دله علم ورکړي او دته ښودنه وکړي چې ته به داسې ښکار رانیسي او داسې به دغه کې نو بیا به ته هغه باندې ټرایانې کوې چې یاره دی ټرین شو که نه شو نو تی چې ور پرېږدې او بیا به ورته اواز کوې نو چې دې تله ستا په اواز باندې واپس راځي اښکار پرېږدي او واپس راځي باز د باز په باره کې دا خبره ده نو ته به بیا چې کوم دی نو هغه راغه کوې. خو د سپي په باره کې دا خبره نه ده، د سپي په باره کې دا خبره ده چې کله دې ته په ښکار باندې ور پرېږدي او بسم الله دې پرې ووایي او ور پرېږدي خو نو بیا به څه چلي چې بیا به دې تاله هغه راوړي خو
خو په خپل خوراک داغي ونکو یې ته نه حالته خوړو نه دلته خوړو بس تاسو کې خو مخته نو دا ستاره لپاره حلال شو او کنه په خپل پر لګیا شو نو بس دا بیا د ځان لپاره کړی دغه شانته د باس خبرم ده کاغم په خپل بس ورته په پنجو کې نیولې او بس کې نه سو اول په خپل خوړو وی ځان مور کو بس بیا دغه لہذا دا د دې لپاره یعنی الله پاک فرمایي تعلمونهن چې خولي تاسو اغیتا مما علمکم الله دا علم نه چې کوم الله پاک تاسو له درکړي دي یعنی الله پاک ګور تاسو د علم درکړي دي چې تاسو د سپیس څنګه راغ کوي ګور انسانان دي کنه الله د ټول نه زیات علم الله پاک انسان لور کړی دی او د ټول نه زیات پوهه الله پاک او عقل چې کوم دی انسان لور کړی دی دا نور سيزونه خدای بیا دې په خپل ټرین کوي کنه نو لہذا وای چې تاسو د کوم خدای پوهه درکړي دا هغه پوهه تاسو هغه ورکا هغه مو فیکو ټرین مو کو نو تربیت ورکو نو بیا وسڅ دي بیا یعنی داغي هغه شی حلال دی فکلوا مما امسکنا علیکم نو خوري تاسو داغینا چې اونی سي دی تاسو د پاره واذکر اسم الله هی علیه او واخلی نوم د الله په د باندې چې کله دی پرې دی نو په هغه وخت کې په د باندې نوم علی ولی چې په لار کې خوا مړ کې دیم شي کنه او بل دی کې دا شرط دی چې یو خو تی خاص په کار باندې ورپېږي کده چرته په خپل یو شی ونیو او روي ورته په ورپېخې نه دی لکه مثال دی په ځنګل کې ګرځي وسو او تا نه دی ورپېخې نه دی په کلمه ویلې او نه دی ورپېخې دی خود په خپل یو شی ونیو تعالی وروړو دا حرام دی او خود په خپل اختیار نیولې دی بس وته خوریا او کنه تا په ورپېخې دلته کې دا الله پاک دو فرمایل چې اغشتي وینم تاسو په دې باندې او ورپریخي تاسو په دې باندې او علم ورته خولي دا خبره واتقوا الله او دې سره سره یریږي دا الله پاک نه چې الله تاسو ته ګوره د زناورو د خلی او د پنجو دیول شي خوراک حلال کو تاسو لپاره ان الله سریع الحساب او بشک چې الله پاک ډیر جلد حساب غشتون کړي دغه شانتي یو تیر چې کله تولې کنه یعنی په غشي باندې او شیولې نو پای باندې هم بسم الله وینو بیا به ورپرې خو د ټوپک په ګولې باندې چې کوم ښکار وشي هغه منشي نو هغه حرام دی ولی بس د ټوپک هغه به چې تر تا جندې بیا مونته حلال لیکور بیا تا ته حرام دی ځکه چې دا ګول دی په باره کې علماء لیکلي دي چې دا ذبح نشي د ټوپک باندې خلک کوي د ښکار او بیا په خیوه د حلال نه نو هغه کې هغه زما په خیال بیا ذبح کوي چې مرغېونی سی ولي کنه برانه هغه لاندې راشي نو بیا هغه مړ نه مړکوي بنفري کنه کوری ټوپک چری دور ټوپک واتقوا الله ويريږي د الله لا ان الله سريع الحساب بشک چې الله پاک ډیر زری حساب غشتون کړي به یار سړي سره خپل حساب کوي الله پاک لہذا تاسو د الله نه ويريږي دا خو به استاد ظرفي صلاح چې را حلال دی او که حرام دی اوس دا الله یاره ستا په ځل کې څومره را دا چې خلک پردې شي مرو شو کوي وي یاره به دا حلال دی ازمو یو استاد مونږ ته خبره کوله وای په مولې باندې سره ګناګاریږي او په پاڼه باندې کافر کیږي په لار باندې روان دی په پټی کې یو پاڼه رو شو کوله خلک یې واچوله دا خدای حرام اون غړل بس وي دا ونه خو یو پاڼه په دې باندې زمیدار سکیږي نو ګوره دا حرام او دا حلال او غنلا دا پاڼه خو حرام ولدا تکن را شکول او دا غو خړه بغیر اجازه تا اوس دې ته سوچو کوي نو دې په دې کافر کیږي ولې چې د خو حرام حلال یعنی حرام ته حلال وي او مولیرا رو شکوره نو دا چې یو خپل خوري چرته زمیدار خوراته نه ګوري کنه او زه بیا پترخ کې وای یعنی ګونه غني نو کافر کیږي نه خو ګناګار کیږي په دې باندې غله او کا خو ګناګار شو سخت خو کافر کیږي نو دا چې نه د دې لپاره باز شی مونږه د یو دکاندار نه چلو چتو نو هغه اجازه وایسته چې سکلې شم کاغه اجازه ورکړو څنګه کجوري خيو دلته جمعات نه خلک وته بس ورو په سکه به ټول خلک هغه ډېر اخلاص کی
لسته کیلو کجوري وروړي دی خرڅي او یو په ورشي لکه یو کجوره خلا کې واچي بل واچي 1500 کسان دي 1500 کجوري خداغه لاړې وي ته 1500 کجوري 100 کیلو شوي بس هغه لارو غرق کو لہذا کعتت اخلي او اجازه تی واخلي او هغه اجازه درکې چې او دا سکل شي بیا تی واخلي دانا چې بس په سکولو ګرځي او بس د خلکو نه سکی او دی نو دلته کې الله پاک دا فرمایي چې اليوم احل لكم الطيبات او نن ورځ موږ په تاسو باندې حلال ک هغه پاک سيزونه وطعام الذين او طعام دا کسانو اوتل کتابه چې ورکړل شوی دی ته کتاب حل لكم هغه تاسو لپاره حلال کړی شوی دی وطعامكم حل لهم او تاسو طعام هغه د هغې لپاره حلال دی اوس دې کې دوه خبرې دي یو خبره داره د طعام نه دلته کې ګوره سبزي نه ده دالونه نه دي غنم جوار نه دي طعام نه اصل مراد دلته کې د مفسرینو ټولو صحابه او د مفسرینو په دغه زمن باندې هغه ذبیحه ده کوم چې هغه ذبحه کوي یو شی لہذا د اهل کتاب او ذبح الله پاک دلته کې حلال کړی دا چم تاسو خورئ شي لکه عیسایان شو يهوديان شو دا اهل کتاب دي د دې خپل دین باندې وی دی نو دی الله پاک کتاب تورات او غیل انجیل ورکړی دی زبور والو سو کوئی نشته دومره په دنیا کې دای پہچان هم نکېږي او هغه پته نشته دای او سو د زبور د کتاب سو ذکر نه کوي چې موږ په دې زبور باندې ایمان راوړی دی صرف ملاویږي موږ ته په دنیا کې دوه قسم خلک یو يهوديان چې هغه وایي چې موږ په تورات باندې ایمان دی او په موسی عليه السلام ایمان دی او یو هغه خلک عیسایان چې موږ ورته وایو او هغه مسیح چې ځان ته وایي کنه نو هغه چې کوم دی په عیسی علیه السلام او په انجیل باندې هغه ایمان دی لہذا الله سبحانه وتعالى فرمایل چې وطعامکم او تاسو طعام د ایده لپاره حلال دی دا غي طعام تاسو لپاره حلال دی یعنی ای چې کوم ذبیحه کړی وي نو هغه حلال ده والمحصنات من المؤمنات او هغه حلال پاک دامن خزي د مؤمنانو نه تاسو لپاره حلال دي والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب او هغه پاک دامن خزي دا اهل کتابونه دا غي ذبیحیم تاسو لپاره حلال دي او دا هغه خزم تاسو لپاره حلال دي چې په نکاح باندې اخلي يهوديان یا عیسایان وطعامکم عقیده خو بس په خپل مذهب صحیح وي کنه ما غوښتل چې بت پرسنی او دهریان نبی یعنی دا الله نه انکار کوونکی نبی دا الله سبحانه وتعالى ذات منی او په خپل کتاب باندې ایمان وروړي او په خپل پیغمبر باندې ایمان وروړي نو لہذا دغه اهل کتاب د تیادوما الله پاک دا غي ذکر کړی دی دا خبره الله پاک په قران کې د پخوان هدي دا عقیده وی روانه په دې باندې ډېر بحث شوی دی چې عیسی یعنی عیسی ابن الله عیسی علیه السلام د الله زوی دی او يهوديان وی عزير ابن الله نو دا الله پاک وی فرمایلی دی داغه نه باوجود الله پاک داغه غشي حلال کوي نو مطلب دا چې ذبیحه کې وای د دې دغه نشته ولی چې زمونږ او د دې د ذبیحې طریقه او ارسو ماغه شانتی دي کچره په تبرونو مبرونو وی یا په دغه وی یعنی مړای باندې ولا چاړه نه راکاږي دا بیا په خپل کتاب باندې دین عمل نه کوي لہذا خو شو مسلمان یو هغه په تبرونو باندې او په چړو باندې یو زناور وجني او بیا خوري نو دا خو آرام خوري کنه نو دغه شانتی مطلب دا چې هغه هم داسې کوي نو دا غیر شرعي شی دی لہذا دا نه دی کاوی د خپل کتاب مطابق باندې چلیږي او هغه شانتی ذبیحه کوي چې څنګه دای په کتاب کې دا غي په دغه کې ذکر دی ذکر چې دا غي په کتاب کې دا راغلي دي چې تاسو به یو خو د هندوانو د بوتانو او د دې سيزونو په نوم باندې چې کوم ذبحشي یا به تاسو نه خورئ ایتم د اجازه نشته دای په کتاب کې او دغه شانتي ايم کافرانو سره واده نه کوي
یعنی بت پرستو سره یې هم واده نه کوي او نه د بت پرستو نه وایي تاسو خپلې ښځې کوئ دی په کتابونو کې هم دا لیکلي دي په تورات زبور انجیل کې او اکم محرمات چې زمونږ دي داسې د هغوی هم دي ولې چې هر نه الله کتاب دی که نه چې دوه خویان به یو ځای کوئ نه په نکاح کې مور سره به نکاح نه کوئ خور سره به نکاح نه کوئ او دا ټول چې کوم زمونږ محرمات دي د ښځو په باره کې نو هغه د هغوی هم دي لہذا یا بیا لا خبره ده که نه دغه معمولي خبرې دي که نه خو د غټو خبرو الله پاک ذکر کوي که نه د حرام د حلال خبره دلته شروع ده که نه دلته اوس الله پاک دا فرمایي اوس الله سبحانه وتعالی فرمایي چې یعنی د ښځو په باره کې چې هغه پاک دامنې ښځې پاک دامن مراد ګوره مؤمنانې دي پاک دامنې او عیسایانې یا یهودیانې دي نو پاک دامنو ښځو په باره کې الله پاک دا فرمایي دي چې پاک دامنې وي نو تاسو بیا لئ چې هغه په خپل فراخاتو کې او په عیاشو کې او په دغه کې ګرځي نو هغې سره به ته څه بیا دغه کې لہذا الله پاک د پاک دامنو ذکر دی کې دلته کې وفرمایلو چې پاک دامنې وي من قبلکم یعنی اوتو الکتابه چې ورکړی شوی دی هغې ته کتاب د الله پاک یعنی تورات انجیل که نه من قبلکم ستاسو د مخکې اذا آتیتم تموهن چې کله راشئ ادا کوي تاسو هغوی ته اجورهن هغوی ته مهرونه خپل یعنی مهر به ادا کوئ څنګه چې زمونږ د مسلمانانو نکاح ده داسې به دایي نکاح وي باقاعده مهر به پکې مقرریږي ګواهان به مقرریږي او بیا به هغه بل چا سره نه نږدو کېږي او بلکل یوازې ستا ښځه به وي که نه محسنین غیر مصافحین او دا قید پکې الله پاک ولګول چې په قید کې راوستونکي نه چې د شهوت پوره کولو دپاره صرف دې دپاره نه چې یعنی مطلب دا بس د خپل شهوت پوره کړم او بس کار پې وکړم او بس بیا کیسه ختمه شي نه لکه هغه ستا مطلب دا چې دا صحیح نکاح ورسره وکړي او بیا د هغې اولاد ستاسو کېږي نو لہذا دا خو ګوره په هغه حالاتو کې چې کوم ځای کې تا ته بیا مسلمانه نه میلاویږي نو ته به بیا دا کوې که نه ګوره اول خو به ته مسلمانانو لږ ترجیح ورکوې خو که چېرې ته اوس نو دا ټول اوس خبر تاسو ته کوو که نه خو الله پاک خو دلته کې اوس د حرام او د حلالو ذکر کوو موږ تاسو ترجمه بیانوو ترجمه راته کوو باقي چې کوم مفسرینو کوم ذکر فرمایلی دی هغه راته بیانوم باقي چې کوم دی نو اول ترجیح خو ګوره الله پاک مسلمانانو له ورکړه په مسلمانانو کې پاکیزه ښځو له ورکړه اوس که یو ښځه او هغه په غلطو سر ده او هغې توبه وویسته نو هغې سره هم نکاح کېږي دلته خو ګوره دا خبره هم پیدا کېږي الله پاک خو د پاکې ښځې ذکر کړی دی که نه پاکیزه ښځو سره نکاح کوي بیا خو مطلب دا دی چې هغه ښځو سره ته نکاح کولی نه شي چې کومې زناکارې وي یا بدچلنه وي یا هر څه وي نو دا خو بیا په هغې کې دا هم راغی نو لہذا هغې سره هم څه نه شي کولی هغې توبه وباسي د خپل غلطو کارونو نه توبه وباسي نو بیا چې کوم دی ته هغې سره نکاح کولی شي یعنې دا بیا پاک دامنې شي ولې چې توبه خو الله قبلوي که نه دغه شانتې د اهل کتابو په باره کې چې هغه پاک دامنې وي یعنې بدچلانه نه وي نو لہذا هله ورسره ته کولی شي چې پاک دامنه وي په خپل دین باندې عمل کوونکي وي دلته کې الله پاک قید ولګولو که نه نو بس دلته کې خو په هغې کې په تاسو باندې هم دا قید ولګولو په مسلمانانو باندې چې دا تاسو په اصل کې صحیح نکاح کوونکي دا نه چې بس خپله مستي وباسئ او خپل شوق پوره کولو لپاره وکوئ د اولاد په سلسله کې کوئ او هغه کوئ خو بیا هم یعنی مسلمانانو ته دا جایز نه دي چې مسلمانانې ښځې وي او تاسو چې کوم دی نو ځئ او عیسایانو سره ودونه کوئ او یهودیانو سره ودونه کوئ نو د دې دپاره دا څنګه چې ګوره په حرامو کې الله پاک مردار درته حلال کو نو داسې دلته هم دله یو دغه درکو چې داسې علاقې به ډېرې وي په دنیا کې چې هلته به ټول عیسایان به یا به اهل کتاب وي او مسلمانان به پکې لږونتي وي او هلته به نورې ښځې مسلمانانې ښځې به نه وي نو لہذا که داسې هغه صورتونو کې دغه کي نو خو الله پاک درته یعنې یو اجازت یو اساني درکړه که نه نو دلته کې الله پاک ولا متخذي اهدان او نه به ورسره پټې پټې یارانې کوي یارانې دوستانې ګوره په یعنې مسلمانانو دپاره هم دا ناجایزه دي یعنی ناجایز دا اوس چې یارانې غارانې د هلکان کوي او دا ټلیفونونو باندې خبرې کوي او دا ټول فحاشي ده لہذا جنکې هلکان یا سړي یا ښځې چې پټې یارانې کوي هغه په دې کې راغی پټې یارانې دې ته پټې یارانې وایي ښه
نو لہذا یعنی پټي یارانی کوونکی نوي آشنای جوړونکی نوي د غیر محرم سره ملاویدونکی نوي دغه الله پاک فرمایي ومن یکفر بالایمان او چا چې انکار وکړو دا ایمان په چریدونه یعنی چا انکار وکړو فقد حبط عمله نو خراب شو عملونه ردو وهو فی الاخرة من الخاسرین او دی په آخرت کې د نقصان والا نه وي دلته کې الله پاک بس په اخیری کې یو خبره ډیره وسیع او کپاوی باندې ځان کوي ومن یکفر او چا چې انکار وکړو بالایمان په ایمان باندې د چلیدونه یعنی د ایمان رانه علاوه د کفر په خبرو کې او پارس کې چې پریوزي او دغه کېږي حتی الوسع کوشش کول پکار دی چې پاک دامنی اختیار کول پکار دی او پاک سيزونه الله پاک مخکې فرمایل چې زه خوښومه لہذا پاکي بیبیان هم خوښومه پاک خوراک هم خوښومه نو دغه شانتي ګوره د حرام او د حلال تمیز بم کوي دانه چې بس هر څه ملاویږي او خوراک مو شروع کړي وي او دغه دا ټولې خبرې په دې کې راځي بعضې خبرو باندې موږ ډېر زور اچو خو د حرام او حلال تمیز موږ ته نه وي او بس وروره بس خو غړپ ورځوپې بس او بس راکاږو یې نو داسې نه دي کول پکار د دغې څیزونو خیال ساتل پکار دي او الله پاک فرمایي چې ځکه چې څوک یعنی وي د ایمان باندې چلیدونه انکار وکړي فقد حبط عمله طول عملونه به د هغه حبط شي ضایع به شي وهو فی الاخرة من الخاسرین او دی په آخرت کې بیا د نقصان والا نه بیا به نقصان کې د سره اسم پاتې نشي یعنی کفر اختیار کو کافر سره وادو کو وغي خپل مذهب طرف تراخ کو د دې لپاره خو علما لیکي چې تاسو مسلمانانو ملاویږي بیا کافرانو سره دغه مه کوئ ولې چې د هغې نه ستاسو اولاد پیدا کېږي نو هغه به بیا خپل اولاد ته خپل تربیت ورکوي د عیسایت ورکوي د یهودیت ورکوي حتی الوسع کوشش به کوئ چې د دې نه به ځان اجتناب به کوئ ځان به ساتئ نو لهذا الله پاک خو یعنی حلال او د حرامو دغه فرمایل خدا بیا الله پاک فرمایل چې بی ور د کفر نه به ځان ساتئ او د دغه نه به ځان ساتئ په دې خیال سره به تاسو دا کارونه کوئ چې ډېر په احتیاط به کوئ لہذا الله پاک د موږ ټول په دې باندې عمل توفیق راکړي که د دې په معنا او په مفهوم کې او په دغه کې زموږ تفسیر کې څه غلطي کمې زیاتې شوي وي الله پاک دې موږ ته معافي وکړي په آخر کې الله پاک موږ ته دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي مونږ ته زموږ اهل عیال ته ټول مؤمنانو انسانانو ته هدایت نصیب کړي په مونږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره مؤمنان مسلمانان بیماران یا الله شفایاب کړي څومره قرضداران د قرضونو اخلاص کړي د چا شرعي حاجات دي د خپل غیبي خزانونه پوره کړي په خپل لار کې مدرر زور لپاره قبول کړي یا الله مونږ سره رحم کرم والا معامله په دنیا او په آخرت کې وکړي په آخر کې مو د عظیم شان کریمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله